الرحمن الرحیم. ناظرین، د یو اهم مسله زمونږ د قاری برکتاري صاحب سره چې زما او د مفتي حمید الله صاحب ملاقات شو، د هغې مختصر ذکر تفصیلي به هم ذکر کوم په یو ویډیو کې. مختصر دا چې موږ هغې له دعوت ورکړی، مفتي حمید الله صاحب هم هغې ته فون کړی، ما هم ورته ویلي او چې کله هغې راغله زموږ خواله، د هغې سره خپل زوی هم و، د هغه سره ورور هم و او یو دوه شاګردان هم وو. نو په هر صورت زمونږ د دعوت مقصد چې یاره موږ تیزی خبرې د هغه سره، زما ابتدایي ویډیوګانې تیزې وي، بس یو په پرسکون ماحول کې ګپ شپ وشي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د نو مسلمو سره د اکرام معامله کړې ده. د غزوه حنین نه بعد مال غنیمت چې څومره راغلی و، هغه نبي علیه الصلاة والسلام د مکه مکرمه کې چې نو مسلمو 2000 په هغې کې تقسیم کړي وو. په هغې بعضې انصار صحابه کرام خفه وو او نبی علیه الصلاة والسلام هغې بیا راضي کړه چې تاسو په دې نه خوشحاله چې خلک مال ته کور ته ګړي بیزي وخان مال غنیمت ویسي او تاسو د الله پیغمبر د ځان سره بوځئ. نو صحابه بیا خوشحاله شو، دا مؤلفة القلوب. او دارنګې نبی علیه الصلاة والسلام د صلح حدیبیې نه بعد، د فتح مکې نه بعد په مدینه منوره کې وفود براتلل، د نصاراو د غیر مسلمو هم، او نبی علیه الصلاة والسلام په مسجد نبوي کې ټهراول او ډېر غټ اکرام به ورله کول. یو وفد تر دې پورې چې یا رسول الله اسلام خو به قبول کو، بت براله نه ماته، بل الله پیغمبر د زنا اجازت راته وکړه، د شراب اجازت راته وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام په نرمۍ سره هغه په وکړل، سختي ورسره ونه کړه. نو دا د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي. زموږ مقصود دا و چې یاره مې د قریب نه موږ ویلي، زموږ سره کېني، زموږ خبرې واوري. او الحمدلله کوم کتاب چې هغې ته موږ 3 کتابونه ګفټ ورکړي دي مولانا قاری برکتاري صاحب ته، هغه یو د حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم آسان ترجمه قرآن، او دویم د حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني دامت برکاتهم حجیت حدیث، او دریم نمبر کتاب د ډاکټر محمود احمد غازی رحمه الله تعالی محاضرات حدیث، او د هغې لیکچرې په ویډیو شکل کې. نو مقصود زموږ دا دی چې دی په کولاو ذهن سره دا کتابونه بالفرض که وګوري، د دې مطالعه وکړي، دا واوري، د الله د ذات ته امید دی چې حق به دې ته واضح او ښکاره شي. بهرحال د دې ملاقات مقصود دا و، او بلکې دې ته خو زما دا هم دعوت دی قاري صاحب ته چې د مفتي صاحب مفتي منیر شاکر صاحب زامن عبدالرحمن شاکر، عبدالله شاکر څه ټایم کې هغه هم د ځان سره راواله کې به نو په کولاو ذهن به خبرې وکړو. که ته هغې نشي راتلی، هغې ته څه مسله یې موږ به لاړ شو. او د مفتي منیر شاکر صاحب سره زما خپل ذاتی تعلق دا و چې کله د هغه د عروج زمانه او حق به بیانو، د قرآن او سنت بیانات به کول په موضوعاتو د قرآن او سنت احادیثو نه مبرهن، د حقوق د والدینو په باره کې، دارنګې د ګاونډیانو د حقوقو په باره کې، د بغض و حسد په باره کې. نو په 97-98 کې دلته بنګورې ته ملا بابا ته جامعې ته د فضل حق شیخ رحمت الله علیه مدرسې ته راغلی، ما ورته د شین چې دعوت ورکړه. په هغه وخت کې به ډېر ښه بیانات کول. بیا وروستو والله عالم چې څه وجوهات وشو، الله عالم دی چې بیا د هغه خبرو نه هغه روګردانه شو. بیا به کله وی حدیث حجت منم، کله وی نه منم، کله به وی چې د سوال 1400 کاله تاسو به د خلکو په دې منځونو باندې په مصیبت راړولي دي. نو کله مفتي صاحب وی چې نه، اوقات کتابا موقوته، په خاص وختونو کې منځونه موږ منو، زه دې منکر نه یم. نو بهرحال هغه خو الله ته د هغه معامله حواله شوې. او هغه چې په کوم ځای کې سبقونه ویلو، په جامعه دارالعلوم کراچي کې ویلو، فاروقیه کې ویلو، په جامعه رشید کې ویلو، د 3 ځایونو کې ما ویلي دي. فاروقیه کې د شیخ سلیم الله خان رحمت الله علیه نه ما احادیث ویلي دي. نو د مفتي صاحب زامنو په موږ باندې دا حق دی چې پلار یې نشته، په کار دا ده چې موږ هغې ته د راه حق کوشش وکړو، هغې ته د صحیح خبرې رسولو کوشش وکړو. نو ملګرو ته مې دا وی چې زما د مفتي حمید الله صاحب مقصود د دې ملاقات نه دا و چې موږ دې سره په نرمۍ باندې په ښه انداز خبرې وکړو. تفصیلي به انشاءالله د دې ملاقات احوال په آینده ویډیو کې. السلام علیکم.